أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی سورت سورة الاحقاف ولیکیگی او وجہ د تسمیدہ دا چه دی سورت آیت نمبر 21 کے لفظ دا احقاف راغلے دیں بدغه وجہ تمام سورت احقاف باندې مشهور شو د سورۃ الجاسین رسته نازل شوه دی 66 نمبر سورت دی او تمام سورت مکی دی ما سوا د 15 آیاتونو چې هغه مدنی دي آیت نمبر 10 12 او بیا ورپسې 15 16 او 17 دا 15 آیتونه حدائق الروح والریحان کې لیکي چې مدنی دي او نور تمام سورت چې دی نو هغه مکی دي مصحف اعتبار سره د سورت جاسین رسته دي او نزول اعتبار سره هم د سورت جاسین رسته دي بیا د دې سورت مخکنی سورت سره ربط یو څو وجوه دي اول دا چې مخکنی سورت کې د شریعت د اتباع حکم اوس دې صورت کې بیانې کې تصدیق د شریعت په صداقت د نبی او په صداقت د قران دویم دا چې مخکنی سوراتونو کې تخویفات اخرویه کثرت سره بیان شول اوس دې صورت کې بیانې کې تخویفات دنیویه بلدا چې مخکنی صورت کې ویلیو فمن يهديه من بعد الله د دې صورت لسم آیات کې الله وایي د دې صورت کې الله فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله انزم آیات کې ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه بیا دعوت صورت د لسمه شبهه جواب وای چې مونږ د غیر الله عبادت کوو هاي کې مونږ ته خیر او برکت ملاويږي نو الله رب العزت د دې صورت 28 نمبر آیات کې دې جواب را لګلې چې کله دوی په عذاب کې گرفتار شله نبی اولی دی معبودان باطلو د عذاب نه بچ نکلم بیا خلاصه د صورت کې سلور رکوګانی دي او آیاتونو کې اختلاف دی بعض وی 35 آیاتونه دي او بعض وی 34 آیاتونه دي او وجه د اختلاف چې دی اغلم بنه آیات ته حامیم بعض علماء لیکي چې دا مستقل آیات دي او بعض وی چې دا مستقل آیات نه بلکې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دې سره زم آیات دي کلمات و تعداد دے 664
او بعض مفسرین لیکي چې 644 د کلماتو تعداد دی او د حروف تعداد دی بعض مفسرین فرمایي 2595 دی لکه خازن وی او تنویر المقباس لیکي چې 2600 د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دو بابونو رمبنے باب آیت نمبر 14 پوری دی آیت نمبر 14 جزاء بما كانوا يعملون پوری د دې خلاصہ رمبنی آیت کې الله اعجاز د قران ذکر کړي په لفظ د حامیم سره بیا دویم آیات کې الله ترغیب ال القرآن ورکړي دو اسماء الحسنا به الله ذکر کړي او بیا دریم آیات کې دلیل عقلی به او دلیل عقلی سماعی او ارضی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق سلم آیات کې به مطالبه کیږي د دلیل د مشرکانو نه ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ځکه معبود خو هغه چې په هغه باندې دوه قسمه دلایل موجود وي دلایل عقلیه او دلایل نقلیه ارونی ما توخه تاسو چې د چا عبادت کوئ آیا دلایل عقلیه شته یا دلایل نقلیه بیا پنځم آیات کې او شپږم آیات کې ورد علی الشرک وی نفی د شرک فی الدعاء بکی سره د زجرنا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن دعائهم غافلون او دا رنګه شپږم آیات کې انجام بدای و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين دشمنان به پرز د قیامت عابد اور معبود دواړه بیا اوم آیات نه زجرونه شروع کیږي و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات رمنه زجر عادی ته لیکي کې زجر په انکار د قران بیا اتم آیات کې دویم زجر وایي ام یقولون افتراه دا زجر دې په انکار د رسالت یو لسم آیات کې بیا زجر وی او نهم آیات کې بیانې کې دلیل وحی قل ما كنت بدعا من الرسل او دلیل وحی چې دیغه د ان تبع الله ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين لسم آیات کې بیانې کې دلیل نقلی د موسی علی السلام نه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم او یو لسم آیات کې بیانېږي زجر او زجر چې بیانېږي په دوه طریقو یو په انکار د قران او دویم انکار کې د صحابه کرامو د صحبت نه الله ول مقام ورکړو صحابه کرام لوی خلقو وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه استهزاء به کول صحابه کرام سره کچرتا دا دین حق وې ور دین وې نمونږ به مخکې شو دا صحابه کرام بنو مخکې شي او غریبانان دي سرداری مونږ سره ده دولسم آیات کې بیانې کې دلیل نقلی د کتاب د موسی علی السلام او بیا اخیری دو آیاتونو کې بشارت وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون دا د باب اخیری دو آیاتونو کې بشارت الله ورکه چې هدایت یافته دي صحابه کرام استقامت هم کړ دې په دین د محمد
لہذا دو مستحق دي درو بشارتونو، یو دا فلا خوف، دویم دا ولا هم يحزنون، او دریم دا اولئک اصحاب الجنت. بیا اور پسی 15 آیات نوا دویم باب به تر اخر د سورته پوری دې کې بیا تقسیم کې د انسانانو چې انسانان په دوه قسم دي. یو قسم انسانان هغه دي چې هغه د الله دی یووالي قائل دي، دویم هغه دي چې منکر دي. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حامیم دې کې دوه اصطلاحګانې دي. یو د متقدمین اصطلاح چاور ته اسماء مقطعات وي، ابن کثیر د سورۃ بقره ابتدا کې لیکي. دویم د متأخرین اصطلاح چاغي ورته حروف مقطعات وي. دې کې به تقطیع کوي، حم بنوي، حا به جدا وي، میم به جدا وي. دا ګوره عبس اور بفیدی نه دي. ابن کثیر په دې باندې سخرت کړي. الله د فیدون ډک قران را لګل دي. اگر چې موږ ته معنا نه د معلومه، لیکن په تلاوت موږ ته ثواب ملاويږي کنه، نو څنګه به فیدیش نه. او دا رنګ نه دا کې د درست چې څوک کوئی چې قران کې بعضي الفاظ داسې شته چې فقط تعبد پې کې دي شي، اظهار د عبدیت به پې کوي. ابن کثیر په دې باندې مراد کړی دی. اصل مقصد به کې اعجاز د قران دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ترغیب ال القران دی. الله دعا اسماء الحسنا ذکر کړي چې دومره لوی ذات دا کتاب را لګلې دي او تاسو ته انکار کوي نه خلق تاسو انجام بسیم کم طرف روان یې. نازل اول د دې کتاب یا نازل دل د دې کتاب دواړه معنی درست دي. د طرفه دا غزات نه دي چې غالب دي د حکمتونو والا، غالب دي په کافرانو چې قران نه مني، حکیم دې د حکمتونو والا دې چې چاله توفیق ورکړي چې ایمان راړي قران باندې. علماء لیکي چې الکتاب تمام قران مراد دی. ګورخه اول نو اخلاق تر اخره پورې چا مشتمل دی په 13 سپارو باندې. دا ټول کتاب الله را لګل دی او سراسر د هدایت نډک کتاب دی. یو حرف چې دی نو هغه د خیر او برکت نډک دی. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. لمنه دلیل عقلی او کما دعوت چې دې صورت کې بیانېږي چې مشرکین وایي چې موږ د معبودان باطل او عبادت کوو، نو موږ ته پکې خیر او برکت ملاويږي. نو الله دلیل عقلی بیانې پر د دغه عقیده باندې چې برکات دا غزاد په اختیار کې دي چې خالق د اسمانونو دی او خالق د زمکه دی. ما خلقنا السماوات او ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکه او هغه چې دی په درمیان کې دی الله بالحق، مگر په یو خاص پیدې سره. هغه فائدہ دا چې معرفت د الله وشي، خلق الله پیژني، د الله د قدرتونو مظاهره وکي، معرفتو کې د الله د کمال قدرت. اصل مقصد دا دی. ابن کثیر فرمائی الا بالحق لا على وجه البعث والباطل. زمین و اسمان مونږ باطل نه دي پیدا کړی چې مونږ لبي کوو، بلکې یو خاص مقصد د باره مونږ پیدا کړی چې هغه ته اظهار حق ویل کی. نو اظهار حق تمام مفسرین لیکي چې هغه معرفت د الله دی. ګوره دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د کائنات
دوا علتونه دي د پیدائش یو ته لیکي علت د تخلیق ادم ته لیکي علت د وجود یا علت د مقام سورۃ یونس تفسیر کې روح المعانی لیکي معنا دا چې یو علت د تخلیق شو دویم علت د وجود یا د بقا شو هغه معرفت د الله دی ګوره خان دارت پاکستان وای چې کوم کسان وای چې د کائنات د پیدائش علت چې دغه وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او بیا حدیث پیش کوي وی حدیث قدسی دی لولا کلمه خلقت الافلاک دا حدیث هر اعتبار سره باطل دی دا صحیح نه دی زمانه نبی کتنه بینو زمین و آسمان بنو دا حدیث چې نه عقلا درست دی او نه نقلا درست دی ښا عقلا خو په دې نه دی درست چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو پیدا او زمین و آسمان پیدا یو خبره دویمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې نشته دی بیا هم زمین و آسمان موجود دي دا دلیل دی په دې خبره چې وجود د پیغمبر دا غره نه علت د تخلیق دی د کائنات او نه علت د بقا دی نه علت د وجود دی او دا کدا حقیقت کې مسلمانانو ته اهلی کتابونه راغلي و ځکه اهلی کتاب به کو زیر علیہ السلام نو زمین و اسمان بنو پیدا نسواراو به کې عیسی علیہ السلام نو زمین و اسمان بنو پیدا شیعگان وی کې 44 ابن زمین و اسمان بنو پیدا نو دا کدا حقیقت کې مسلمانان ته چراغلې ده نو دا د اهلی کتابونو راغلي ده اهلی کتابونو او کوم حدیث چې شیعگان یا سنیان پیش کې په دې مسله کې دا موضوعي حدیث ته موضوعي لولا کلمه خلقت الافلاک دا خلق د ځان نه جوړ کړي روح المانی لیکلې دي بیا پیرت کړي دي کوم مفسرین چې لیکل دي بیا پیرت کړي چې دا حدیث صحیح نه دی ځکه دا د نصوص قطعیونه خلاف دی قران کې الله الا بالحق الا بالحق وي چې زمين او اسمان الله ما پیدا کړی ظاهر حق د پاره چې خالق خلق کو بيجني خالق دا معرفت کی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ندی پیدا کړی مونږ اسمان او زمکا او هغه مخلوقات چې دې په درمیان کې دي لا بالحق مگر د فیدی د پاره خاص پیدا چې معرفت د الله وشي معرفت د معبود وشي واجل مسمى او نیټه مقرر سره دې کې فنا ته اشاره ده چې الله زمين او اسمان پیدا کړی دي الله دې نه نیټوم لیکلی ده هغه نیټه چې ده هغه صرف الله ته معلومه ده چې په کوم تاریخ با اسمان راتاویږي او زمکه روانيږي دا نظام د کائنات بدر هم بر هم کی په دې تاریخ تفصیلی تاریخ باندې صرف یو الله خبردار دی والذین کفروا عما انذروا معرضون دې جمله کې زجر د کافرانو ته چې دومره لوی کتاب لوی ذات را لګلې دي او کافر د دې نه اعتراض کوي او هغه کسان چې کفر کړي دي اما د هغه سنا انذروا چې پاګه ورته یې ملاوي دي شمورزون اعتراض کوونکې دي نما عبارت د قران نه دی خان د قران په ذریعہ کافر ته یې ملاويږي انذروا خوفوا فی القرآن خازن معنا کی چې دو يرول کې دي شي د قران په ذریعہ دو داینه مخړې راز کې قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات الله مطالبه کی د مشرکانو نه د دلیل یو تن چې په یو عقیده رواني نو ته مطالبه کې د دلیل کنه
اصحاب کهف چې نو مطالبه کړي وکنه سدلیل د تاسو سره چې تاسو د غیر الله عبادت کوئ تمام دنیا پاګه طرف روانه ہے او بادشاہ هم پاګه طرف روانو د کینوس چې دلیل نشته دینو دروغ وای په الله باندې دالته کې ویلو فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا ډیر ظالم دی هغه څوک چې په الله باندې دروغ وایي بے دلیل روان دی یو طرف ته او یا زمان نبی ارایتم ما تدعون آیا تاسو سوچ کړئ د پاغه معبودانو چې تاسو را بلای ما سوا د الله نه مظهری لکی ارایتم کې استفهام تقریری دی ښه او اصل مقصد په دې کې سید متکلم چې کلام کې استفهام تقریری راړي مقصد دا چې مخاطب چې دی نو هغه په اقرار باندې آماده کی داغه توجه اقرار طرف ته پیدا کی توجه پیدا کول د پاره متکلم په کلام کې استفهام تقریری راړي او ما تدون دو معنی دي یو معنی دا تدعون چې تاسو ورته را مدد شوی په تکلیفونو کې یو معنی دا دیو معنی دا چې ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ دا دیو معنی عبد الله ابن عباس کې ښه د هغه پکار چې هغه د اسبابونو بری اسبابونو بر چې کوم پکار نه ته عبادت ویل کیږي چې ته کوم معبود ته आवाज کوي ته ورته معبود وای هغه حاجت روا غني ما فوق الاسباب اوریدون کې غني خپل د پکار دا خو بیا عبادت شو مدارج السالکین کې دغه تعریف کړي جواهر القرآن کې لیکیم پنده شیخ رحیم الله یا ایو الناس عبدوا په تفسیر کې چې هر هغه پکار چې هغه د اسبابونو بری او دیم دا چې پکار کوون کې داغه عقیده دای چې چاته आवाज کوم دې سما आवाज اوري او ما باندې پوره تصرف دی پوره اختیارات په ما باندې نشته دی نو په دغه کیفیت هر आवाज ته بیا عبادت ویل کېږي د دې आवाज مستحق صرف یو الله دی او یا زمان نبی ارایتم آیتا سوچ کړئ ما پاغه معبودانو تدعون هم دلته کې محذوف دي چې تاسو بلای من دون الله ما سوا د الله نام علما لیکي چې من دون الله عام دي ذی عقل او غیر ذی عقل ټول ته شامل دي ځکه په مقدس مکه چې کوم معبودان دي نو باس پکې ذی عقل ني لکه انبیاء دي اولیاء دي نیکان خلق دي او توازن کیږي بریلیان رسول الله تواز کی وی یا رسول مدد شیعگان چې دین هغه علی سب تواز کی وی یا علی مدد نصارا چې د عیسی علی السلام تواز کوي او يهود چې دین او عزیر علی السلام تواز کوي دیو جنا تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله لیکي چې من دون الله عام دي ځکه ورپسې چې ویش پغم آیات کې وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ حشرا جمع کېدل كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً دشمنان کېدل دا ټولې خبرې د عقلاو نه چې دینو فهم کیږي ښه معلومیږي چې صرف بوتان مراد نه دي بوتان بلکہ ہر معبود من دون اللہ دے کہ آغا عزیر علیہ السلامی کہ آغا عیسیٰ علیہ السلامی کہ آغا ملائک ویم او کہ آغا چے دینو اولیاوی نیکان خلق وی کتوے مجازن بوت مراد دینو زبادت ویم چے حقیقت مانی عمل ممکن دینو مجاز تطلوہ لے کہے مجاز تبتلانا کہے چے کل حقیقت متعذر بھی کنا یا حقیقت متروک وی قلوا یا زمان نبی ارائیتم مالا خبر راکائیم ما په حقیقت داغا معبودانو چه تاسو بلائی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام ارونیم دیتے لکی گی مطالبات دلیل عقلی
ابن کثیر مانا کی ارشدونی زما رهنمایي وکړي چې زوم تاسو سره په دغه طرف روان شم دلیل خو یې کنه. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې 606 کې د وفات ته هغه فرمایي چې ارونی ماند اخبرونی دي مال خبر راکې خبر چې معبودان غنایم نو مال خبر راکې معنا دا چې دلایل پیش کړي. ځکه دلایل چې دي نو په دوه قسم دي، یو عقلی دلایل دي دویم نقلی دلایل دي. نو ارونی ماذا خلقوا مطالبات دلیل عقلی ما توخه ماذا خلقوا سچه پیدا کړل د معبودان باطل او من الارض دزم کې د سيزونو نام مضاف حذف دي من اشیاء الارض سچه پیدا کړ دې مچ پیدا کړ دې میګه پیدا کړې دې یا جوار پیدا کړي یا غنم پیدا کولې شي سچه پیدا کړې. ام لهم شرکون فی السماوات یاشته د دو برخه پاسمانونو کې تاسو خیال وی زمکه سره خلقو وین اسمان سره چې دینو شرکونو وی د اصل مقصد چې دینو هغه سکوت د مخاطب مقصود دی ښا سکوت د مخاطب متکلم تعبیرات بدل کی ځکه مؤاخذه چې انسان کیږي نو په تعبیراتو کیږي کنه کله کله یو تن سم مسله بیانې لیکن تعبیرات درست نه دا تعبیرات په جمعنی مناظره کې هغه بیاونی ولې شي تعبیرات به داسې پیش کړي چې څوک در باندې اعتراض ونه کیو خبره. دویمه خبره دا چې هغه تعبیرات ته پیش کړي مخاطب غلی شي بیا سره جواب نه ښه په دغه بنیاد زمکه سره خلقو وین اسمان سره شیدین او شرکونه وین که چرته دا شرکونه په زمکه سره ویلې چا زمکه کې د دوه سه حصہ شته وي صبره خشته تا ته وای چې ها بیلو کې زما دوه کنال زمکه ده یا فلان کې ځای کې زما دومره پټه ده. نو اصل مقصد بده کې چې دین سکوت د مخاطب ده. ایتونی بکتاب من قبل هذا مخی مطالبه و د دلیل عقلی اوس دلته مطالبه د دلیل نقلی راوړې ما ته کتاب منزل کتاب لکه سورۃ فاطر سره ختم آیات کې تیر شنو التم دغه مطالبه چې داسې کتاب چې هغه آسمانی کتاب وي دانا چې تاسو د کلم نکر کر وخلیم او په صفو باندې سلیکلی او بیا ورته چې کتاب الله دی داسې کتاب نه منزل کتاب چې د الله طرف نه راغلی کتاب وي من قبل هذا مخید د قران نام خازن لکی 741 کې د وفات ته من قبل هذا من قبل القران وفيه بيان لما تقولون چې قران نمخ کې راغلی او تاسو چې سوای د دې بیان وی پکې او دیم چې د اواسارت من علم دا دلیل نقلی کی دویمه مطالبه ده یا نقل کړی شوی دلیل من علم د علم پرانا کی وی. امام کلبی رحمه الله فرمای بقیت من العلم چې تاسو کوم مشران دي هغه باندې آسمانی کتاب راغلی او تاسو سره موجود وي او دویم قوله چې وسارت من علم اکرمه او مجاهد اور مقاتل دا کابرین فرمایي چې او وسارت من علم مراد چې احادیث د انبیاء مخکې چې کوم انبیاء تیر شوي دي چې دا او احادیث وي
عیسی علیہ السلام حدیث ته یا د موسی علیہ السلام حدیث ته یا د بل پیغمبر حدیث ته چې تاسو کوم شرکیات په روان یې چې داغه اثبات به سره وشي او قاموس کې لیکي چې اثر اصل کې لیکيږي د یو شی باقی حصہ معنا دا چې د کتاب الله نه علاوه بل یو اضافي خبره چې داغه معاشره کې اعتماد کیږي لکه زمون اسلامی معاشره کې د قران نه رسو د حدیث اعتماد دی کنه نه نشته دی نه تاسو سره کتاب منزل شته دی نه تاسو سره حدیث د انبیاء شته دی نو من اضل ممن يدعو من دون الله دا گمراهی شو نو څوک دی لري گمراهان ممن دا چانا يدعو چرا مدد شوی من دون الله ما سوا د الله نام من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن دعائهم غافلون من چې دین دا يدعو لپاره مفعول به يدعو من دون الله من لا يستجيب له او یا چې من دون الله چې مبدل منه من لا يستجيب له بدل له او بیا یا بدل خاص ته یا بدل عام دی خن من لا يستجيب له اغه معبود تام لا يستجيب له من لا يجيبه ان دعاه قبولتیا نشي کولای جواب نشي ور کولای دتا الى يوم القيامت الى يوم القيامت چې دین دا د فدوا هم نه چې आवाज ورته کوم کې دي شي او نه ورځ اجابتو کی کنه سباو کی بل رزو کی کال پسو کی شل کال پسو کی الله فرمایلنا نا تر قیامت پوری اجابت نشي کوله او دې ته لکه تاکید بعد عدم اجابت کې خان ځکه مخکې ویلو چې لا یستجیب له اوس ورپسې فرمایي لا یوم القیامه تر قیامت پورې ورستا خبره نشي منلې نستا आवाज اورېدې شي امام بغوی رحمه الله خسته معنا کې دلته کې هغه فرمایي لا یوم القیامت ابدم ما دامت الدنیا همیشه ستا قبولتیا نشي کولای تر څو پورې چې دنیا موجود ده وهم عن دعائهم غافلون دا علت د ما قبل نه قبولتیا ولې نشي کولای قبولتیا په دې نشي کولای چې نا خبره ده ستاد आवाज نه زکه ک بود دیم نو خو ګټه ده ګټه आवाज څه پیژني ګټه انسان څه پیژني ګټه کې خو الله فقط دومره شعور یې خدیم چې خپل خالق او پیژني بس نور تانه پیژني او کچرته اولیاء دی او نیکان خلق دي نه خو په عالم برزخ کې دي په خوشالو کې دي او خو د عالم دنیا نه خبره دي پدغه وجه الله فرمایي وهم او دغه معبودان عن دعائهم د بدني داغونان دلته عن دعاء من يعبدهم دي د بدني د هغه چانه چې هغه عبادت کوي غافلون جاهلون ابن عباس معنا کوي نا خبر دي او کستاسو خیال ودل دکی آیات کی چې لفظ د من راغې من لا استجیب له او بیا اور پسې فرمایي وهم ضمیر د هم ورته راځي کوي او بیا اخر کې چې غافلون وایي سوئی غافلون واونم سره جمع راړیم واونم سره جمع راځي نو هغه د زیاقل جمعي خان زیاقل دلیل دې په خبره باندې چې دا بوتان مراد نه دي هر معبود دې من دون الله من الملائکه و عیسی و عزیر تفسیر کبیرم لیکي مظهریم لیکي انبیاء دی او
اولیاء دي که ملائک دي ټول نا خبر دي. او بیا مفسرین لیکي چې غافلون نه مراد چې ده نه اوریدل لیکه غافل ذکر چې نه اوري کنه. په دې معنی یو دوه تاییدات وګورئ تاسو. یو سورۃ یونس سورۃ یونس آیت نمبر 29 سورۃ یونس آیت نمبر 29 فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین. یو تایید ده شو. او دین تایید وګورئ سورۃ فاطر آیت نمبر 14 سورہ یاسین نمک کے فاتر دی. سورۃ فاطر آیت نمبر 14 التک خو وضاحت دے لا اسمعوا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اللہ فرمائی کہ بلائے تاسو ناوری فریاد تاسو. تنویر المقباس لکی لئنهم صم بکم لا يسمعون لا يسمعوا دعاءكم. ناوری تاسو आवाज قبرونو والا چې دین आवाज ناوري. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نفي د سماع موتا چې د کوم آیتونو استدلال کړی دی هغه په دوه قسم دي. یو قسم آیتونه هغه دي چې هغه صریح دي اخو وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى فانك لا تسمع الموتى. دا آیتون دا صریح آیتونه دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دې آیت مبارکه متعلق فرمایي چې دا آیتم دلالت کوي په نفي سماع موتا باندې چې مړی ناوري اگر چې صریح نه دی لیکن احتمال خو پکې شته کنه. نو غافلون نه مراد چې نه اوریدلی اورینا کاورې دې بیا غافل بنم کنه. بیا ودا عابد د کیفیت نه خبردارو आवाज کوونکې د کیفیت نه خبردارو چې ما د فلان کې आवाज کی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. دا زجر مشرکین فی الدعاء ته چې تاسو ورته आवाज کوئ نو دغه معبودان مزعومان دا به ګوره پرز د قیامت تاسو دشمنان وي. او کله چې جمع کړي شي پرز د قیامت دغه معبودان او عابدان ټول قانون وی با دغه معبودان لهم لمن يعبدهم هغه چا د پاره چې چا عبادت کو آدان دشمنان وي. نو دشمنی چې ده نو دا د ګټ نه د بوت نه. امام رازی رحم الله فرمایي چې دا لفظ د اعداءن او لفظ د حشرام او پنځم آیات کې لفظ د غافلون او بیا شپږم آیات کې لفظ د کافرین دا ټول اشارات دلالت کې په دې خبره باندې چې مراد د من دون الله نه صرف بوتان نه دي بلکې انبیاء هم دي اولیاء هم دي. زکات جمع کول او بیا دشمن کېدل او انکار کول دا د جماعات نه خو ناممکن خبره ده. او کته مجازن به خبره شي نسبت آتے هم چې مجاز تول اطلاق چې حقیقت باندې عمل ممکن دی. دا مجاز خو نه متعذر دی نه متروک دی. وکانو بعبادتهم کافرین او شبدو په عبادت د دوی انکار کوونکی. کافرین مان جاهدین دي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. دا زجر دے په انکار د قران او کله چې تلاوت کیږي په دې کافرو باندې آیاتونه زمونږ د قران چې آی کې اثبات د توحید وی پای کې بیان د اسلام وی بینات واضح آیاتونه
امر او نهي چې دی هغه پکې خو واضح هي ویا کسان چې کفر کړي دي په بار د قران یو قول دا دی چې حق نه مراد پورا قران دی دویم قول نه چې حق نه مراد هغه آیاتونه د قران دي چې آی کې مسله بیانېږي د الله دی یووالي ځکه کافر چې دی بعض آیاتونه د قران مني لیکن هغه آیاتونه نه مني چې پای کې رد شرک وي هاذا سحر مبین د دې دوه معنی دي یو معنی دا چې سحر مبین دا خو جادو دی موږ دې سره مقابله نشو کولی د عام طور سره معاشره کې وای کنه فلان کې او خالص جادوګر دی وای هغه سره به څوک مقابله وکي یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې سحر اصل کې لیکي به حقیقت شي ته هغه شی چې داغه څه حقیقت نه نه ته سحر وای کنه دا رنګ د کذب هم څه حقیقت نشتی کنه بدغه بنیاد بعض مفسرین دلته کې سحر مانده کذب اخلي هاذا سحر مبین هاذا کذب مبین دا خو دروغ دی ښکارام او بعض علماء لیکي چې سحر مانده باطل ځکه سحرم باطل وی کنه ام یقولون افتران دا زجر دے په انکار د رسالت او د دو په انکار کې اوس ترقی ده د ادنان اعلی طرف ته مخکې اعتراض په قران باندې وو اوس اعتراض چې په معلم د قران باندې دی دا ترقی شو ځکه په معلم د قران چې اعتراض کوي نو دا اعتراضونه ستا ډبل شلوس یو دا چې معلم دی او دویم دا چې عام معلم نه دی بلکې معلم د قران دی دا ډول اعتراضونه شلو آیا دوی چې دا محمد قران د ځان نه جوړي د ځان نه جوړ کړي دی ځکه دیوم عربي دی او قران هم عربي نو عربي سره خو عربي ویل شي کنه د ځان نه جوړي او یا زمان نبی افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا قران د ځان نه جوړول دا خو په الله باندې دروغ ویلي او قانون در رب دا چې څوک په الله باندې دروغ وایي او خو نیول کېږي لکه رسول تبارک الذی سبارک براشي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين مونږ به په قوت سره ونیو نو یا زمان نبی افتریته سورۃ انعام کوم لفظ د قل ډیر راغلی دی ښا قل اویا دلته لفظ د قل ډیر راغلی دی او سورۃ انعام کې چې لفظ د قل راغلی نو 63 ځله راغلی ښا خطیب سوال تکي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې نو 63 کالو دا لفظ د قلم 63 ځله راغلی دی صورت کوم لفظ د قل بار بار راغلی سلام آیات کې ویلو قل ارایتم بیا اور پسې چې دینو دلته کې الله وی قل ان افتریته نهم آیات کې بیا راشي قل ما كنت بدا من الرسل جواهر القرآن کې لیکي چې ته لیکيږي طریقه د تبلیغ د الله دین دا سره سوام قل وای زمان نبی افتریته خدا قرآن ما د ځان نه جوړ کړی وی لکه تاسو وای فلا تملكون لي من الله شيئا الله باز ما مؤاخذه کی الله ما په عذاب کې گرفتار کړي الله ما له سزا را کی د افترام لکه سورته حق اخر کې دي نو تاسو خو ما بد الله د عذاب نه بچ نه کړي مال الله سزا نه درا کړي بلکې الله زما تصدیق کوي دا دلیل دی په دې خبره چې زه مفتری نه مکنه قرآن ما د ځان نه جوړ کړي بلکې منزل کتاب دی الله را لګل دی او زداغي دعوت چلوم او یا زمان نبی ان افتریتو کده ځان نه جوړ کوم قرآن فلا تملكون لي طاقت بنل رہے تاسو زما لی مال پاره من الله د الله د عذاب د من الله د الله د عذاب نشه ان استاقت
هیڅ قسم طاقت تاسو ما بچ کولای نه شئ. الله مال عذاب نه دی را کړی، نه مال سزا را کړی دا، بلکې زما تصدیق کوي. وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اعتراض وارد شو چې هر کله دو په یو رښتینی پیغمبر باندې الزام لګي چې د مفتری دی، الله دې سزا ورنه ورکي، چرته الله نا خبره دی. الله فرمایل هو عالم، الله په دې په خبرو تفیزون فيه چې دو پای کې کو پی وای، کوم خبرو کې چې دو کو پی وای او په خبرو کې داخلي. بعض علماء لیکي چې تفیزون مراد چې تکذیب دی، افترا ده، قران ته جادو ویل، په دې ټولو خبرو کې دو داخليږي. نو الله په دې باندې عالم دی. ښه کفا به شهیدا بیني وبینکم، پورا دې الله گوام زما او تاسو په درمیان کې چې الله رب العزت زما گواہی کوي چې دې پیغمبر دی. لکه سورۃ النساء آیت نمبر 66 کې الله وایي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. اللهم گواه دې زما پر رسالت، ملائکم گواه دي زما د رښتینوالي چې دینو گواہی کوي، زما د تبلیغ گواہی راکړي، او تاسو د کذب چې تاسو دروغ وایي دغه گواہی د الله کافی ده. او هغه دې بخنه کون کې رحم کون کې. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. بیان د دلیل وحی دی او بیا د دو شبهو جوابات الله ورکړي دی آیات کریمه کې. د دو شبهو جوابات پړمنه شبهه دا چې مونږ ته مفتری وایو، مونږ ته دروغجن وایو. وجه دا چې ته چې کومه مسله بیانې دا مسله تا نه مخکې بل چا نه ده بیان کړې، دا خو ناشنا مسله ته بیانایم، په دغه وجه ته ناشنا رسول شوي. جواب راغی ما كنت بدعا من الرسل، زه ګوره ناشنا رسول نیم، نه ناشنا مسلې بیانوم، بلکې ډېر رسولان مخکې راغلي دي هغه هم دغه مسله بیان کړې ده. دویمه شبهه رااله هغه دا چې ته مفتری نه یې، زمونږ به دا خبره ومنو چې ته صادق یې، ته رښتیا وایې. نو موږ ته حالات د مستقبل بیان کړه چې سار به څه کېږي، بل ورځ به څه کېږي، کال پس به څه کېږي. جواب راغی وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما ته علم نشته چې څه کېږي ما سره او تاسو سره، ځکه حالات د مستقبل چې دي داغه تعلق خود مغیبات سره دی، او عالم په مغیبات باندې صرف یو الله دی. او یا زمان نبی ما كنت بدعا من الرسل، بدعا او بديع دا دواړه چې د هم معنا دي، لکه نصف او نصف هم معنا وي. بیا دې دوه معنی مفسرین نقل کړي. یو معنا دا ما كنت بدعا نیم ز ناشنام من الرسل د رسولانو نه، زه خو ناشنا رسول نیم او نه معاشره د رسولانو نه چرته ناشنا ده، ځکه الله ما نه مخکې ډېر رسولان را لېږلي دي، الله دا هغو تعارف کړی دی، الله هغو له معجزات ورکړي دي، آسماني کتابونه پرې راغلي دي. نو زه خو ناشنا رسول نیم. بدعت ته چې بدعت ویلې کېږي دا هم په دغه بنیاد چې هغه ناشنا یې کنه، ځکه د هغې په وجود باندې دلیل نه. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې والبدعت ما اخترع مما لم يكن موجودا قبله بحكم السنه.
چې خلکو د ځان راوخ کی او موجود نی داغه نمخ کې په حکم د دلیل پینی ناشنا خبره یو معنا دا چې بدن ز ناشنا رسول نیم ډیر رسولان مخ کې راغلي دي انسانانو په جندل دي چې رسولان د الله طرف ناراضي دا یو ضرورت دی روحاني او دینی ضرورت دی چې الله د معاشري اصلاح کوي او دویم دا بدن او یا زمانه بي ما كنت بدن زنه مړم بنه د رسولانو نام مخ کې ډیر رسولان راغلي دي او د الله د یووالي دا مسله بیان کړی ده لہذا تاسو دا خبره کول چې ته مفتری درو وای په الله باندې دا ځان نه لګیای امام رازی رحمه الله دلته کې بیا شپږ معنی کړی دي هغه بیا تفسیر کبیر کې وګورئ بدم من الرسل بي وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دویم اعتراض داغه جواب چې ته مفتری نه الله دروغ نه وای نمونږ ته حالات د مستقبل بیان ک چې راتلون کې حالات بسنګي نو یا زمان نبی وما ادري ما ته علم نشته ما يفعل بي چې سکیږي ما سره ولا بكم او تاسو سره د دې ما ته هیڅ علم نشته دا ما يفعل بي ولا بكم دا جمله د مشکلات القرآن نه ده دو جوابات کوم تاسو ته اول نه اشکال بیانوم هغه اشکال دا چې کله د آیات راغې چونکی دا صورت مکی ده نو مکی والا چې د دې آیات د نازلېدون وروسته خوشاله شنه فرح المشركون فقالوا واللات والعزى ما امرنا وامر محمد عند الله الا واحد زمونږ او د محمد معامله په نزد الله یو ده لہذا وما له علينا من مزيه وفضل دغه مونږ باندې اس ورواله نشته دیم ځکه مونږ ته علم نشته چې راتلون کې حالاتو کې مونږ سره سکی قبر کې مونږ سره سکیږي آخرت کې مونږ سره سکیږي نو داسې محمد ته علم نشته چې د جنت ته ځي او که جهنم ته ځي نو په دې اعتبار چې نو د آیات د مشکلات القرآن نشوخه تاسو پوه شئ دو جوابات دي یو جواب دا چې د آیات منسوخ دي او د دې ناسخ شه دي نو د سوره فتح لمنه آیات ته ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله پیغمبر ته خلاف اولا کارونه معاف کړو چې پاغي مؤاخذه کېدې شو پر ورځ د قیامت لکه دلته ویلو چې ما يفعل بي ما سره سکیږي پر ورځ د قیامت زما مؤاخذه کی په خلاف اولا کارونو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سره چې د آیات منسوخ شو یو معنا او دویمه معنا دا چې ما يفعل بي مراد د دینه چې د احوال د دنیا دي احوال د آخرت نه دي احوال د آخرت او معلوم دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنت ته ځي د جهنم د عذابونو نه بچ دی محفوظ دی دا رنګ صحابه کرام به جنت ته ځي نو احوال د دنیا مراد دي احوال د دنیا چې ما سره سکیږي د الله طرف نه ما باندې څنګه ازمیختونه راځي لکه څنګه انبیاء باندې راغلي انبیاء باندې ازمیختونه راغلي دي کنه بعض قتل شوی دي بعض ارشوی دي او بعض ورته ورزول شوی دي مختلف تکلیفونه انبیاء ته ملاو شوی دي ما يفعل بي ولا بكم احوال د دنیا مراد دي واما في الاخره فمعاذ الله قد ولمانه في الجنه تفسیر کبیر لیکي او هر چې دی احوال د آخرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو معاذ الله او معلوم دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جنت کې وي نو لا ادري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا اخرجوا كما اخرجت الانبياء وخلکېګم زه د مکې نه
لکه انبیاء وکړل شي د خپل زینونه ام اقتلوا كما قتلت الانبیاء یا قتل کېږم زه لکه انبیاء مخکنی قتل شوی دي او تاسو مبارک ما ته علم نشته دي چې تاسو سره بس کېږي لکه د مخکنو انبیاء چې کوم تابعدارو ملګریو او سره چې کوم او سره هغه باندې چې کوم حالات راغلیو د قومونو طرف نه داګه ماته علم نشته چې تاسو سره سکی دا یاد دا شو لکه د سورته انعام آیت نمبر 50 دی او سورته اعراف آیت نمبر 188 دی او سورته نمل آیت نمبر 65 خان احوال د دنیا مراد دي احوال د آخرت مراد نه دي احوال د دنیا مراد دي دا قول راجح دي او دا قول اکثر مفسرین نقل کړي دي ښا او که احوال د آخرت واخ نه قول مرجوح دي یا که هغه احوال د آخرت واغستې شي نو بیا په دې صورت کې د آیات منسوخ دي ښا ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين دا ما يفعل بي ولا بكم احوال د اخرت مراد شي نو منسوخ دي بیاات په آیت د استغفار سره چې کوم سورته فتح کې را روان دي یغفر لك الله ما تقدم او د صحابه کرام او احوال چې دین واغم ولا بكم دام منسوخ دی هغه آیاتونو سره چې هغه کې الله رب العزت د صحابه کرامو احوال بیان کړی دي چې هغه هم پرز د قیامت جنت ته ځي لکه الله فرمایي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار چې الله داخل کی مؤمن سړي او مؤمنې خزي جنتونو ته چې به کې بلان داګې نه ولي او دا غرنګ یو بشیر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا پدې سروم ک د صحابه کرام او د اخرت احوال واغستې شي نو هغه منسوخ شو بیا او بیا حدیث کې چې د تایید موجود دی ام علا رضی الله تعالی عنها انصاریه صحابیه ده کله چې عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو دی وی چې رحمت الله علیک ابو صاحب دا کنیتو رحمتنا د الله پتا باندې ابو صاحب شهادتي علیک لقد اکرمک الله عز وجل زما گواہی دا چې الله بستا عزت کړي الله به جنت تبوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واوریدله نو غصه شو فقال وی فرمایل وما يدريك ان الله اكرمه تا د سلام دې چې الله به دا اکرام کړي فقلت ما يا رسول الله ادري بیا بیان تو امي زما مور خپل ارتانه قربان ما ته علم نشته دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اما هو فقد جاءه اليقين هر چې دی هغه باندې موت راغی یقیني شی پر راغی واني لا ارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به بیا فرمایل چې ماته زه داغه مبارک دا امید لرم چې الله به سره د خیر معامله کړي قسم دې په الله ما ته علم نشته چې الله ما سره سکی نو بیا فرمایل چې زه په دې ډیر غمجن شلم او بیا چې د لاړم کوړه امي الله فرمای وزو دشلمه ما خوب کې وکړه خوب کې ګورم عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ د نهر خوا کې دی او هغه نهر چې دغه په خوا کې روان دی تجري فجئت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته بذلك فقال ذلك عمله بیا زرال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما عثمان خوب کې وکړه چې دا خوا کې نهر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا نهر چې دی دا دغه اعمال دي
یزه په دې بیا خوشاله شل. نو کچرته احوال د آخرت مراد وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو، دا آیات بیا منسوخ دي، خو بیا محکم نه دي. او هغه آیتونو سره منسوخ دي چې کوم آیتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته تلو تذکرہ ده او د صحابه کرام هم جنت ته تلو تذکرہ ده، هغه سره د آیت منسوخ دي. او یا چې د احوال د دنیا مراد دي بیا دا محکم دي، منسوخ نه دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نشته او نه صحابه او ته چې دوسره په دنیا کې سکیږي. ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. عظمت رسول الله ذکر کین وجدا چې د وحی تابع دي خان، ځکه کوم سره چې د وحی تابع وینو د معظم دي. زه تابعدارینو کوم مگر دا قران چې وحی کیږي ماته، او ځنه مگر ير در کوم تاسو تخکارا. معنا دا چې کوم سره د وحی تابع دي نو د کامیاب دي خان، د په دنیا کې هم کامیاب دي، د مدد وکيږي د الله طرف نه، او په آخرت کې هو یقینا د جنتی دي. قل ارایتم ان کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مسلم. دلیل نقلی د موسی علیہ السلام نه او یا دلیل نقلی د عبد الله ابن سلام نه رضی الله تعالی عنہ. دا صحابی د پیغمبر دی، مقام والده د مرتبه والده. او یا زمان نبی مال خبر راکای کہ چرتوی دا قرآن دا اللہ دا طرف نام وکفرتم بی او تاسو انکار کوئی دا دیم وشهد شاهد من بنی اسرائیل او گواہی کړی وی یو گواہی کوونکی د بنی اسرائیل نام من بنی اسرائیل دا اولاد د یعقوب علیہ السلام نه. الله دلته کې شاهد چې دینو مبهم وي خان چې دا شاهد څوک دی. مختلف اقوال مفسرین دلته کې نقل کړي. یو قول مشهور دی هغه دا چې شاهد د مراد عبد الله ابن سلام دی رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا آیات زما متعلق نازل شوه دی ښه. ابن جریر کی حدیث دی او بل حدیث کی امرازیم بخاری مسلم او نسائی او ابن حبان روایت نقل کئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا احد يمشي على الارض، نشته یو تن چې پزماکه ګرځي او جنتی وي. هغه عبد الله ابن سلام دی. وفيه نزلت وشهد شاهد من بني اسرائيل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د په باره کې آیات نازل شوه دی ښه چې وشهد شاهد من بني اسرائيل. دا خبره قوی شوه چې شاهد نمراد عبد الله ابن سلام دی. لہذا دارت دے با کسان مانے چې کم کسان انکار کوي چې ان یکون شاهد المذکور فيه ابن سلام، چې شاهد مذکور چې د ابن سلام شيخه. ولی لأن اسلامه كان بالمدينة قبل وفاته بعامين وهذه سورة مكية وعجاب الكلبي هذه الآية مدنية. امام رازی رحمه الله فرمایي چې کوم خلکو انکار کړي دي چې شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام نه دی، ولې ځکه ودایات دا صورت چې دین د مکی دی. عبد الله ابن سلام خو مدني صحابي دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 کال مخکې هغه اسلام قبول کړو. امام کلبی رحمه الله دې په جواب کې فرمایي چې د آیات مدني دی. معلومه ده شو چې مکی سورتونو کې مدني آیاتونه شته دي ښه. یو قول ده چې شاهد نمراد عبد الله ابن سلام دی. ځکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دینو من بنی اسرائیل دی، د یعقوب علیہ السلام د اولاد نه دی. او بیا حدیث کې راځي
बुखारी की मुकर्रर रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाई कि कल मा खबर वावरिदला कि मक्का की यौ तन रागले दे नबूवत दावत गई नो जमा तसल्ली वशो और बया ज़ गलम पदे मामला के हमावी कदे आखिरी पैगंबर भी ज़रूर बमदीनी तराजी दल तबखा मखाराजी कल च हिजरत को मदीनी तरा गए माँ तो इतला मिलावश वज़ब बाग क्यों मोई और माँ सर जमा तरूर वा दागिनुम चिदेनो खालिदा बिनत हारिस इमा कजूरी चिदे आगे तवरजोली आगे टोकरे की जमा कोली अदी की नासाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा से तेर वतो या चाहे इतला राग लचे मोहम्मद रागे नमावी अल्लाह अकबर जमा तरूर मा तो गुस्सा शुआ हमाते विची वल्लाहि हुआ उज़ुनुन दा हुसुनी सुनाई खबरी दी चिदे नबी दे कि चरता मूसा रागले तब दुमरा खुशहाल शे अब्दुल्लाह इब्न सलाम विची मा खपल तरूर तो वल्लाहि अखू मूसा इब्न इमरान दा खो तो मूसा अलैहिस्सलाम रोर दे अंबिया टूल रुनो दी कना वाला दीनिही बुइस बिमा बुइस बिही दाग बुद्दिन मान ले गले शवे दे قالت فذاك اذن زما ترور چې دا سي دخل وګونو خبرې دي چې د خلکو دخلونه او زیو زمون وګونو ترارسین عبد الله ابن سلام فرمای ثم خرجت الى رسول الله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره وکړه نماوی دا چهره دروغجن نه ده دا خو صادقه چهره دا او دا رښتینی چهره ده ماوی ایمان دالم خو یوسو ته پوسونه تکوم نمای چیز ما تپوس کوم چې اول نه د قیامت بسین ادم تپوس ما داو کو چې د جنتیانو لومبنه خوراک بسوي او درم تپوس ما داو کو چې کله بچي د پلار پشانوي کله د مور پشانوي دی وجه سره او سلم تپوس چې ما د سپوږمۍ متعلق کوم چې سپوږمۍ غټي کې اور کی بخاری کی روایت ته بما دا سرور تپوسونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کړو نماته چې اوس جبرائیل راغی مال اطلاع راکړه ما ورته چې جبرائیل هو عدو اليهود اخو زمونږ د اهلی کتابو د يهودو دشمن دی بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لومبنه نه خچلې د قیامت هغه به ور وي او د جنتیانو لومبنه خوراک چې دین هغه به د مې جګر وي او بچې کله پلار شانتی کړه د مور پشانوي نو بچې چون کې د پلار او د مور د مشترک وبونه پیدا کیږي چې کوم یو به غالب شي نو بچې په هغه طرف زی او د سپوږمۍ باره کې تپوس کې نو وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیات وی په دې معنی بیا عبد الله ابن سلام مسلمان شوخه نو یو قول دا چې شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام دی دویم قول دا چې شاهد نه مراد موسی علیہ السلام دی ځکه موسی علیہ السلام هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو گواہی کړی و بنی اسرائیل له دې دعوت ورکړو دریم قول دا چې شاهد نه مراد عیسی علیہ السلام دی ځکه عیسی علیہ السلام هم خوشخبری ورکړی و کنه چې اخیری پیغمبر برازي تاسو باغ من ایمان ناړې تاغونم به احمد وی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ بالقول لکی اگے لکی چې لیس المراد منه شخصا معینا معین شخص مراد نه دی بلکې هر اغام کتابی مراد دی چې هغه مسلمان شي هغه چې په هر دور کې وي پاګ دور کې او په دې دور کې وي او تر قیامت پورې چې کم اهلی کتاب ایمان راړي او اولاد یعقوب علیہ السلام نبی نا په دې باندې گواه دي
وشهدا او گواہی کړی دا شاهد یو گواه من بنی اسرائیل دا اولاد یعقوب علیہ السلام نه علی مثله په مثل د دې کتاب باندې فآمنا نو ایمان راوړې دی واستكبرتم او تاسو تکبر کوي د مدینه والو بشک الله هدایت نور کې قوم ظالمانو ته وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه دا زجر دے په انکار د قرآن او زجر دے د صحابه کرام د عظمت نه انکار کول او طریقه د انکار دا چې کافر وي چې چرته دا قرآن حق کتاب ویم علی کتاب وی چې پکار دا چې مونږ په ایمان راوړې وې ځکه مونږ اولاد د یعقوب علی السلام یو کتابی خلق یو مونږ په ایمان نه دی راوړې معلومه کې دا قرآن حق کتاب نه دی نو په دې صورت کې د آیات مدنی شوخه نو کفرون مراد اهل کتاب دي دویم قوله چې کفرون مراد مکه والا مکی والا وې کدا قرآن حق کتاب وې نو موږ به ایمان راوړو په دې باندې ځکه موږ سرداران یو موږ د عزت والے یو د پیسو والے یو دولت والے یو د اقتدار والے یو او دا صحابه هو غریبانان دي مفلس دي معلومه کې دا قرآن حق کتاب نه دی دا غریبانان چې ور پس روان دي دا دلیل دی په دې چې حق کتاب نه دی حالانکه هر دور کې غریب خلکو د انبیاو ایمان راوړې دي او د انبیاو متبین ګرځېدلې دي ویا کسان چې کفر کړي دي للذین فباردا کسانو کې للذین کې لام د خطاب د پاره دي فباردا کسانو کې چې ایمان راوړې دي لو کان خیرن کدا قرآن بهتر وي حق کتاب وي